أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آیت الکرسی بگاده دے بارے کی خبر شوی وا وسم تاسو څخه خبره واوریدا بہرحال دا قرآن کریم عظیم و سردار آیت ته الله تعالی په دې کې خپل بنیادی او اساسی مسله بیان کړی دا چې هغه توحید ده او دا د الله تعالی تعارف ته څومره پوري چې انسان خپل خالق پیژندل نه او خپل مالک پیژندل نه وي او داغه قوت او داغه طاقت اندازه هغه تشوي نه نو هغه نه د خپل مقام تعین کول شي او نه د خپل مالک تعین کول شي او دا تعین چې کله د انسان نه خرابي بګړاوي نو د اټول عبادت غندوي هغه پويږي نه چې زما کم مقام دی او زه د چا عبادت چې کومه دغه کم مقام دی نو دی وجنه په دې کې تعارف ته د الله تعالی او د خپل تعارف خلاصه د اسخو د توحید مسله په ټول قرآنی کریم کې دا خو بهرحال په دې کې د اغي انشور ده کدی یو آیت د دې آیت یو لفظ باندې موږ سوچو کو الله تعالی زموږ شرح صدر نصیب کی ته الله تعالی هغه لویواله ټول زموږ په مخه تراشي نو بیا د انسان په هر عبادت کې لکه منځ کوا دا د خپل مالک معلوم دی چې هغه د حیثیت ده حج کوا مالک معلوم دی چې هغه د حیثیت ده او خپل ځان درته معلوم شي چې ما د حیثیت ده نو انسان کې عاجزی راشي او خاص خبره دا ده چې انسان کې عبودیت راشي کما چې د عبادت معنی ده انتهائی عاجزی او انتهائی عاجزی سره انتهائی تابعداري او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې عبادت کول نو الله لا اله نشته بل معبود بل څوک لایق ته عبادت الا مگر هو هغه الحي هغه ژوند دی یعنی دا هر څه چې پیدا کړی دی دا څنګه دی چې داغه ژوندۍ ختم شوه دا اوسم ژوند دی هو الاول هغه اول وو والاخر هغه باخري ټول ارث په پناشي هغه په پاتې وي او داغه ژوندۍ دا سیدا چې هغه هر یعنی څومره چې د الله تعالی طاقتونه دي مونږ دغه طاقتونو اندازه نشو کولای زمونږ د دماغ او طاقت دومره نشته چې دغه طاقت اندازه وکړو خو چې څومره زمونږ دماغ دی څومره چې مونږ کوم شینو باندې پویګو هغه مطابق الله تعالی ژوندې ده او د خپل ټولو طاقتونو سره ژوندې ده یعنی کله انسان ژوندې وي خداغه جسمانی طاقت ختم شي کله ژوندې وي ذهني صلاحیت ختم شي کله ژوندې وي اعصابي قوت ختم شي یا د بیان قوت ختم شي دا الله تعالی مکمل ده او د دې ټول قوتونه ژوندې دي القیوم او دا الله تعالی قائم ساتون کې ده د هر یو شی لپاره څه چې پیدا کړی دي د نظام د الله په لاس کې ده یعنی زموږ د اسماء کا باقاعده گردش کوي د دې گردش کې کله خپل په مدار کې د یو سوتر هغه لاکمه حساب کده او خوځيږي نو دې په ټکراو شي بل ستوري شره دا به تباشي دا به ختم شي همدا غره کې لکونه کرونه ستوري دي زمونږ نور سترګه دنه په لکونو مقدار باندې لوی ستوري شته دي زمونږ د مستر کې نه هم لوی چې هغه اوس ساينسدانانو اندازه لګولې دا نور به څومره وي اسمانونو پورې بنور څومره وي الله دا غنه خبر ده او دا ټول په خپل مدار کې چکر هم لګي او ټول خپل ذمہ داری کارم کوي لکه مثلا یو باغ ده دا زموږ اړین زموږ عقل وکارو کې یو نکی خو یو باغ ده باغ کې ونی دي او دې کې انګورم دي دې کې کجوریم دي په دې کې انار هم دي په دې کې الوچی هم دي خرمانه هم دي وغیرہ وغیرہ او زمکه کې یو ده او به کې یو دي او دې ته موږ دا پڼه ورکو او دا ونی ټوله ولاړ دي په دې وې زمکه کې او کله چې دا موسم راشي موږ په مونونو نه ټنونو باندې نه میوه وېسو نه خاور کمي نه اوب کمي وي نه داسې کم شی دی چې هغه الله تعالی دی وی ونه ته دغه صلاحیت او دغه طاقت او دغه ضرورت پوره کړو او بیا په هر میوه کې خپل ځای کا الله تعالی واچول او بیا د هغه میوه باندې چې کوم نن سبا تحقیقات شوي دي کیږي چې څومره طاقتونه دي څومره په کې پروتین دي څومره په کې کیلشیم دي
څومره باغ کې نور صلاحیتونه دي هغه ځایکه بیل ده دغه رنگ بیل دی دغه مقدار بیل دی دغه معیار بیل دی دغه وزن بیل دی وغیرہ وغیرہ دا صرف د یو باغ کومه اندازه ولګو موږ په دې نشو پوهیدل او بیا په هغه باغ کې د هر ونی هغه ژوندۍ قائمه ساتل او د هغه ضرورتونه د هغه تانی ضرورتم پوره کول د هغه د شهر د ټهنانو ضرورتم پوره کول د هغه د پانو ضرورتم پوره کول د هغه ګرمي او سردی پوره کول او هغه لپاره چې کم شونو ضرورت د هوا نرمي او ګرمي پوره کول دا ټول الله تعالی ساتون کړي یعنی کومه په دې درس کې په دې درو غنټو کې یوازې په یو باغ یا په یو ونه باندې سوچ کوونګ د سر ته نشو رسولای به دا ټول کائنات ته سوچ کوا او دا ټول الله تعالی په خپل لاس کې ساتون کې د دې نظام او مګي چلای مونږ یوازې یو نظام کله چې چلو باغې لپاره مونږ سونو زرګونو مشاورین او خلق او معاونین او سپیان او نوکران وغیرہ وغیرہ هغه به سر ته نشو رسولای او دا الله تعالی د هر څه کوي او تنهایی کوي دغه چا ورته ضرورت شته نه څوک سره تعاون کوي نه د چا تعاون هغه ته ضرورت شته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خبر ادا د بل نه دا چې کله فیصله وکي الله تعالی د یو کار او چې ورته وایي چې کن اوشا فيكون بس به هغه وشي دا د الله تعالی حیثیت ده لا تاخذه ننجي هغه سنتون پرکالی هغه خوب چې د خوب په ابتدا کې راځي جوټا وهل یا مثلا د خوب هغه جټکر اتل ولا نوم او خوب چې دا ټول انتظامات د کائنات الله نیولې دي دا ټول انتظاماتو کې الله تعالی کا معمولی دي نه مخواړي الله تعالی معمولی دا پرېګ دي یا د دې حفاظت نه معمولی په غبن استړواله راشي دا هر څه بغټ ورشي دا تاسو نه بشي نو نه د خوب ابتدا راځي په الله تعالی باندې او نه د خوب انتها راځي په الله تعالی باندې ولا نوم او خوب لهم د الله د پاره ما هغه تلی په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه تلی په الارض چې په ځمکه کې دي دا ډېر عظیم ترين حصہ ده د آیات له ما فی السماوات و ما فی الارض په دې باندې تاسو ټول خزان پوي کې خمه توجه وسیږي او اسیم د توحید مسله چې وی لګ ډېر زیات توجه وکړ دا چې ورته الله حیثیت معلوم شي او لا اله الا الله باندې موږ یو ور پوي شو به اعمال په درجه او به د حیثیت هم پاتې نشي دغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شهید څوک جنت ته نشي داخله دي الا دا چې د الله تعالی په فضل باندې داخل شي یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ته هم او یا زهم او دغه فضل او کرم د الله تعالی ټول نه لوی فضل هغه د الله تعالی خپل پہچان دي چې چاته ورکی او دا د علم اصل خلاصه ده چې چاته ورکی څوک چې الله او پیژني څوک چې الله دغه طاقتونو سره او پیژني دغه یواله دغه تنهواله دا او پیژني بس هغه کافی ده له د الله د پاره دي ما هغه فی السماوات چې باسمانونو کې دي و ما هغه فی السماوات فی الارض چې بزمکه کې دي کدی ته تاسو نه پښتنه وکم تاسو ماته یقین دغه جواب راکړي چې اسمان د الله د پاره ده اسمکه الله د پاره ده استوري الله د پاره دي ونه الله د پاره ده مرغۍ پرندې الله د پاره دي پریان الله د پاره دي خدا ډېر محدود جواب ده دا ډېر محدود ترين یعنی محدود نه سره هغه جواب یو سلام یا زرمه حصہ هم نه ده دا څه چې دي الله د پاره دي د دې په دنیا کې نظامونه دا اختیار چا سره ده له دا غسره ده کستا غ سیاسی نظام ده کستا د کور نظام ده کستا صلاحیت ده کستا طاقت ده ستاد سترګو دید ده ستاد ژبه بیان ده ستاد عقل استعداد ده ستاد جسم نور صلاحیتونه دي دا ټول د الله په اختیار کې دي الله نو غوړي دا هیڅ نشي کولای دا هر څه د الله دي ستاد دولت ده ته به غړای دا د الله ده ستا بچی ده ته په ډاډای دا د الله ده ستا د جسم طاقت ته دا د الله ده تا د الله صدر کړی دي دا تاسو سره امانت دي دا تاسو مستقلم نه دي دا تاسو سره مرګ او رسل تلیم نشي او دا کتلې شي نو د الله تعالی د الوهیت هغه حیثیت په بنیاد باندې تلې شي چې کله ته الله د الوهیت په درجه باندې پیژندلې شکل انسان دا حیثیت جوړ شي او په دې باندې انسان پوښي الله دې وکي چې دا خبره زموږ زړه ته را پریوزي شکل د انسان دا حیثیت پریوزي چې زما په جسم کې زما سره په دې کائناتو کې دا هیڅ شی زمانه دي دا ټول د الله تعالی دی دا ټول د الله تعالی دی بیا د دولت اهمیت ختم شي بیا د عمر اهمیت ختم شي بیا د اولاد اهمیت ختم شي اهمیت د چا پیدا وشي سره د الله تعالی پیدا وشي دغه چې دا غدي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زینب رضی الله تعالی عنها ته همدغه فرمایل چې ستا بچی داستا نو دا د الله تعالی دا امانت او هغه واغستو همدغه رنګ ان لله و انا الیه راجعون کې همدغه خبره ولا تعالی کړی و چې مونږ هم د الله یو او هغه چې واغستل غم د الله دی او الله همدغه الله تعالی ته واپس کی
دا یو خبره چې زموږ صلاحیتونه دینه علاوه زموږ نظام ده ټول عمر په دې جګړه ده ټول عمر د الله تعالی حاکمیت قائمیږي نه په دې بنیاد باندې چې هغه باندې جګړه ده مفادات دي سیاسي مفادات مذهبي مفادات جغرافیایي مفادات کچېره زموږ د سیاسي مشرانو په ذهن کې دا خبره راشي چې بلاس کې چې قوت اقتدار وي هغه بلاس کې راشي دا زمانه دي لکه څنګه چې ستا جسمانی صلاحیتونه د الله دي همدغه رنګي د زمکه د پاره هغه نظامونه چې په غیر ذریعہ سره د زمکه چلای د لپاره اختیار د هم د الله تعالی او د حاکمیت ویل کیږي حاکمیت د الله تعالی ده او شرک رواج قبر پرستی تنوي یوازې بت پرستی تنوي شرک په هغه فیصله کې چې دی کوي په هغه کې هم د الله تعالی دا فیصله د دې فیصله اختیار اصل کې چاته حاصل ده له هغه د پاره دي ما فی السماوات الله تعالی هم دا غرنګ ذکر کړي مخصوص اشاره نه کړي چې په دې سماواتو کې او په دې ارض کې څه شي د اشاره ده نه سم شدیدا د الله دی څه اختیار چې د الله دی څه صلاحیت چې د الله دی څه قوتونه دي د الله دی کله چې ستا سره جیب کې دا دولت الله وي او ستا یقین په دې باندې جوړ شي نو داغه دولت چې کله ته الله د پاره ورکې نو داغه ما خیال کې د ګرانه خبره بیان پریوزي او کم الله چې تا ته د جیب ته دار رسولیو او مغه الله د پاره تا ورکل الله تعالی بیان ته جیب ته رسول شي او دغه یقین چې کله برابر شي لکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کچېری زمونږ ستاسو یقین د پریاد د پرندو په شان دي شي نو موږ بچره هم د دې رزق په بنیاد باندې پریشان کیږو بنا دې باندې پریشان بنئ ځکه چې مرغۍ شپې راځي ځان د پرغه خوراک نه جمع کوي سحر وزي او هغه په نهار خېټه باندې مقام راځي د خېټه ډکه شي کوم تاسو ته د کارغانو صرف د تنظیم حواله کی دا ماړه کوي موږ نه شو مړولای او بیا د دومره خلق خوراک وکي دا دومره خلق خوراک وکي هغه باوجود په دې دزمکه کې څه کمی نه راغلی او موږ پریشان یو چې دنیا مړه راوي یعنی افراد مړه راوي اولاد مړه وړي دي ځکه چې دا پسمکه کې کمی راولي او چې څومره سمکه کې انسانان ډیریږي هغه د پاره صلاحیتونو مل تعالی زیاتای او موږ چرته کم شي نه دی الله تعالی نور زیاتای الله تعالی نور زیاتای دا د الله تعالی قوت دی د اصل چې دی د الله تعالی د پاره دی د هر تعالی تعالی د پاره دی منزل الذی سوقته غزاد یشفعو تی سفارش بو کی عنده اغسرا الا مگر اذاغه وړاندې یا داغه په دربار کې الا مگر باذنه داغه په اجازه باندې دا تصور د قیامت لپاره دی چې کله انسان خپل د حیثیت او بجنی چې ماد الله د لپاره دغه حیثیت دی تاسو خلک توجه کوي چې کوم دي کې پوینه چې بیا پښتنه وکړي زما د حیثیت دی زه ما مثلا دا خپل باډي کې سوچ وکا بیا تاغوتی استاغ مشر غفیر فقیر وغیرہ وغیرہ چې سیاسی ده مذهبي ده وغیرہ دا ټول او حتی چې د دې انسانانو لکبره وخیږي فرشتو ته ورسېږي فرشتو کې غبره مقدار ته ورسېږي معیار ته د جبرائیل علیه السلام لپاره خدا ټول مخلوق دي کنه دا ټول پیدا کړی شوی دي خالق نه ده نو د دې حیثیت چې کله تا په ذهن کې راشي چې اصل طاقت الله سره ده او دا ټول د الله تعالی پیدا کړی شوی مخلوق دي انسانان دي یا پیریان دي یا فرشتي دي وغیرہ نو دستا او داغه په حیثیت کې به فرق ناراضي بیا به تبل چاته سفارش اړو تم کینا بیا تا لپاره د چا سفارش اړو ضرورت نشته تا تعلق به الله سره قائم شي ته الله په جنې او ستو دغه او بیا خپل ځان هغه کمزوریانو باندې سوچو کې د انسان پیدا شوی داسې حالت کې وي دغه ګندګي د دغه ضرورتونه د دغه ناپاکي او بیا بل انسان چې تانه ډیر بهتر دی هغه هم دغه رنګ پیدا شوی دی او دا ټول د الله تعالی لپاره د مخلوق حیثیت لري او دا ټول ته چې الله اجازه ورکړي چا لپاره چې د دې سفارش وکړه کولای شي او چې الله اجازه ونه کی نه دا بنه کی او دې لپاره یو عجیب نقطه تاسو ته وخایم لکه موږ خلکو دا نسل په بنیاد باندې دا تقسیم کړی دی کچېره دا د نسل په بنیاد باندې تقسیم وې نو بیا دا پکار وا چې الله تعالی دا ویلی وې چې دا 1,00,000 کسان یا 1 کروڑ کسان یا مثلا 1 ارب کسان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخي ټیک شو او دا زینب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وا یا لور وا 1,00,000 کسان بداو بخي امام حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 50,000 بدایو بخي او امام حسن دغه نو یو 50,000 د پکاته کې واچوا او بیا پکار داسي وا او دا ټول په دې باندې متفق دي یا ټول د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لپاره د شفاعت د څومره چې زمونږ تاسو د فرقې دي یا ډلې دي خدای نور د لپاره د سفارش هغه درجه نه ور کوي کدا په خاندان مې دا سفارش نه پکاره چې دې ور کړي او دې د حیثیت ور کړي نو په دا وشتا او حقیقت مشته په څه بنیاد باندې
د الله لا اله الا هو د بنیاد باندې د اولوہیت بنیاد باندې چې تا د اولوہیت درجه الله ته ورکړی دا او ځان ته د عبودیت درجه ورکړل نو هغه عابد چې ته مجاهد او شهید شوی نو تا د سفارش ملاو شو دا قران ویلی زده کړو عمل پکې تا د سفارش درجه ملاو شو ولا هم دا غنګ نور ام الله تعالی چې کوم ذکر کړی په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ذریعہ سره نو هغه ټول الله تعالی ته معلوم دی او ټول هغه حیثیت کوم حیثیت باندې ملاويږي د عبودیت په درجه باندې ملاوي یعلم هغه بوهیږي ما پاغشنو باندې ای بین ایدیهم چې تاسو وړاندې دي و ما خلفهم او تاسو نو ورستو دي د دې په معنی دي یو معنا ما بیگم کړی و هغه بیا واوري هغه چې تاسو وړاندې دي هغه چې تاسو نه باد کی روان دي دا یو معنا ده دا محدوده معنا ده او د دې اصل معنا او مفهوم الا د کیږي چې د دې ټکو په غبانې موږ پوښو هغه شی چې تی پیژنې ستا وړاندې ده لکه زه تا ګورم خدا نشاته نه ګورم د کمرې کې ما نظر لګي د کمرې نه بهر نه لګي نن خبر یم د یو غنټه بعد نه نیم خبر سبا نه نیم خبر تر ته معلومي استا ورور راته نه معلوم وغیرہ وغیرہ ستا اندازه ما تشتا استاد نور هغه صلاحیتونو چې تا پټ ده ما ته نه معلوم ته د عبادت ما پوړاندې کوي دا ما ته پته ده چې پټ ګناهونه کوي ما ته پته نشته دا غي تبخکارا باندې الله نیک بندای ته په پټه کې څه دي دا څه چې تاسو تخکار دي دا څه چې تاسو ګورئ دا څه چې تاسو وینئ تنم الله خبر ده او څه چې دوی نه پټتي پنادي هغه نه الله خبر ده سبانم الله خبر ده پرونم الله خبر ده د ذهني استعداد نم الله خبر ده استاد عمل نه هم خبر ده استاد ګناه چې کومه ده په پټه پناه باندې دا هغه نام خبر ده استاد زړه کې کوم کیفیت د ګناهونو ده مثلا د حسد ده د بدګماني ده او د تعصب ده وغیرہ هغه نم الله خبر ده او کستا په جسم کې او په زړه کې او په دماغو کې نیکی ده هغه نم الله خبر ده دا هر څه الله تعالی خبر ده دا د الله لوی بادشاہي ده هغه حي او قيوم ده او دغه په لاس کې هم دي او بیا الله فرمایي ولا يحيطون احد نشي کوله بشيء ان ده يوشي من علمه دغه د علمنا الا مگر بما شاء هغه چې هغه وغوړي څومره چې هغه وغوړي هغه مرغه کولې شي غنا زیات نشي کوله علم ادم علی السلام ته ورکړو فرشتو ته نو ورکړي اعلان کی الله تعالی مقربي فرشتي دي الله تعالی پاک مخلوق ته د ګناهونو نه هغه باوجود چې کوم علم الله تعالی ادم علی السلام ته ورکړو دغه معلومات فرشتو ته نه و چې کوم شی فرشتو ته الله صلاحیت ورکړي دی هغه مونږ ته نشته او مونږ د دنیا چې آباد شوی د زرګونو کارونه د دې اوشول اوس مونږ اله میاشتې پورې اوخد میاشتې پورې مونږ ورسېدو هغه باندې ملا تحقیقات کوو چې دا به شی نور بڅنګي او دین وړاندې څومره کائنات یې چې شی دي څنګه نه وغیرہ دا چرته دي څومره دي او څنګه دي دا ټولونه الله خبر دی موږ ته نه خبر نه یو او د دې علم څومره دی څومره چې د الله خو خدای غومره ورکړی دی دجال ژوند دی موجود دی صحابه کرام مباذل لیدل دي مسلم شریف کې دغه حدیث شته دي هغه لیدل دي خو الله دې خلقونه پټ کړي دي چا دې خاینا د دې ک څومره د سیاري دي کده دې دوربینونه دي کده دې خوردبینونه دي خو چې الله یې نه خایته کې معلومه ولې نشي اوس پوری هغه دیوار چې کوم په سورته کاف کې الله ذکر کړی دی په کاف کې سورته کاف کې الله تعالی ذکر کړی دی هغه اوس پوری چا معلوم نه کوجدا کم دیوار دی یاجوج و ماجوج الله پیدا کړی دي دومره ډیر بوي چې کله راوځي چې زموږ تاسو انسانانو نه بدغی تعداد دی او هر غر د برنه برا کوزيږي راتوي دا دومره لوی تعداد کې الله پیدا کړی چې الله پټ ساتلی دي هیڅوک دا ښکارن شي کولای هیڅوک غر شي مونږ شرط دي پته نشته کم غر ودا چې دا پته نشته حالانکه دا ټول دنیا د سیاراتونه او د سیارینا او هغه نه علاوه د هغه د طاقتونو نه زمونږ د یو سړینا چې څومره غزان معلومول غواړي هغه معلومول شي خو دلته اطمینان مولا درکې چې الله خو خین او علم ورکی چې الله نه خو غانو د دومره لوی مخلوق هغه نشي معلومول دا دومره لوی مخلوق هغه نشي معلومول حالانکه پیدا ودي هغه شته دي یاجوج موجود هغه دیوال اوسم شته ده کم چې هغه جوړ کړی ده بادشاہ نمبر نه هیڅ ذل قرنین او سمشته ده او چرته ده موږ نشو معلوموله الله نه دی ورکړی دا علم همدارنګ مرنه بعد به څه کیږي د علم سره نشته دا الله نه دی ورکړی چاته چې د مړي څه کیفیت ده کله دا لاړ د الله تعالی نه ورکړی همدارنګ ساينس او ټیکنالوژي دا څومره دي زورور دي خودو یو مجته هم سان شي ورکوله مجته سان شي دا علم الله نه دی ورکړی څومره الله خو خدای عمر ورکړی وسع
کوم وخت کې برازي جی جی ما ته د علم نشته چې د عمر به څومره وینه ما ته داسې حدیث ما پڑھاو کړی دی او دا هم دغه سوال کړو او غشته خو تاسو دا له کوشش کوئ چې سوال د هغه معاملې سره متعلق وي لکه دلته د الله تعالی توحید بیانېږي په کار چې دې باره کې کا سوال راشي په موقع کې نو بیا به ډېره زیاته مزیدار وي او خبره هم بیا پوره شي او هغه توجه او د تقریر هغه ربط هم نه ختميږي بیا دلته بیا سوال دی چې बेशक رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اگر اس وجہ سے اولاد کم پیدا کیا جائے کہ پردہ طریقے سے ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے ددی میں مسئلہ مخ کی راضی به تاسو ته ان شاء الله وضاحت ددی اوشي په خپل ځای کې جی جاو موضوع اول څه بیان ځکه کما چې هغه موضوع کوموي دغه موضوع باندې خبره کوي نو هغه ډیره زیاته مزیدار ابو یو خبره هم خطر کی وسع لو یدا کرسیه السماوات بادشاہی د اسمانونو اختیار د اسمانونو والارض او د زمکه ولا يؤوده او نستری کوي هغه حفظهما حفاظت د غدواړو الله تعالی لوی هم ده او د دې حفاظت الله تعالی ستړي کوي هم نه او دا الله تعالی هو العلی العظیم دا هم لوی صفاتونه دي د الله تعالی علی د ټولنا اولیا د ټولنا لوی د ټولنا طاقت د غزيات ته عظیم او د هر چا د طاقتونو د صلاحیتونو نه دغه صلاحیتونو او طاقتونو لوی دي الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی او الله تعالی دې موږ په ځان کې د توحید هغه حق ادا کول صلاحیت زموږ ذهن کې پیدا وکړي چې هغه سره زموږ الله تعارف پیدا کیږي زموږ بزرګونو کې لا اکراها نشته زبردستی فی الدین په دین کې کراهت زبردستی کله چې چا د الله تعالی دغه نظام منل نه دی او هغه د دین ته تسلیم شوی نه دی نو په زور او زبردستی د هغه دین تسلیمول نشته چې په زور باغ باندې اومنه ها یو سوال راځي چې به د خلک سزا ولي ورکي نو دا د منلو نه بعد کله چې تا اسلام اومنه الله دې یو اومنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری پیغمبر اومنه او بیا تا ګناه وکړه داغه لپاره حد الله مقرر کړی دی یا قاضي مقرر کی داغه سزا لازم ده ځکه چې تا دا منلې دی یو ورته چې لا اله الا الله او ویلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نبی تا ایمان پیدا شو نبی به دې تفات پدا باندې لاګوي او بزرگ پچا باندې منول نشتا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بچا باندې د ایمان وروړل لپاره زور او جهاد کړی دی او نه دا چاته اجازه څه ده خبره منل دا اختیار کړي بلکې هغه عیسائی دی هندو دی سکھ دی او يهودي دی هغه په خپل طریقې عبادت کوي هغه عبادت لپاره دغه عبادت غوونه لپاره به امن جوړای او هغه په آرام سره وی چې هغه چا طرف نه غیتا څه خطر نه وی چا طرف نه غیتا لپاره څه مشکل نه وی په خپل عبادتو کې ها ته دعوت ورکوا خپل اخلاق دومره اعلی کا خپل دعوت طریقې دومره مزیدار کا چې هغه ته متاثر شي او هغه خپل دین پری دی او استاد دین تراشي نو نشته ده زور زبردستی فی الدین په دین کې قد بتحقیق سره تبینا خار شوه ده واضح شوه ده الرشد هدایت من الغی د کوګوالینا د لپاره سورۃ النحل آیت نمبر 35 نا 37 پورې بیا تاسو وګورئ سورۃ النحل آیت نمبر 15 نا 35 نا 37 سورۃ نحل 35 نا 37 پورې چې څنګه الله تعالی بل کړی د لاره الرشد هدایت الرشد هدایت الله تعالی نوم دی رشید او چاته چې رشد ورکی پوی ورکی او د پوی د پاره چې څومره صلاحیتونه وي هغه الله تعالی ورکی او دا الله تعالی په قرآن کریم کې د جهنم لارم خودلې ده او د جنت لارم خودلې ده او بیا ته آزاد پر خدای او د دنیا کې تا د پاره تشریع اختیار موجود دی دا تاسو رښتا کته غواړي نو جماعت تللی شي او کته غواړي نو بدکاری د پاره تللی شي دا اختیار الله تعالی ورکړي خو الله تعالی خپل ذمہ داری د اولوہیت او د ربوبیت پوره کړی دا د دوړو لارو انجام خودلې ده چې که جماعت تزي نو انجام بداوي او که مثلا جماعت په مقابله کې چرته ګناه تزي نو انجام بداوي مرضی ستاده د هغه مرضی اختیاریم تا ته درکړی دی نو د کوم طاقتونه چې درکړی دی الله تعالی دغه استعمال هغه استعداد یا دغه اختیار هم الله تعالی تا ته درکړی هغه طرف ته اشاره فمن یکفر بسوک چې انکار وکي بالطاغوت د طاغوت نه طاغوت د دې معنی ډیره ضروری ده او خامخا په دې باندې ځان په یولم ډیره ضروری ده طاغوت توغی نه ده او دا ویل کېږي لکه اوس د ملګری مونږ ته ویلې چې مردان کې ډېر لوی سیلاب راغلی ډېر لوی تباہی وکړه نو کله چې اوب د خپل حد نه پر شي بیا مونږ وایو چې اوب توغیانی وکړه یا د سیرا سره کې دریاب کې توغیانی راغله
د خپل حد نه اوچتیدل خدان پوي کې دا خبره ډېر اهمه ده خپل ځان اوچتیدل نافرمانی درې صورتونه دي د نافرمانی درې صورتونه دي یو فسق ده او یو کفر ده یو طغیانی ده فسق کې دی چې مسلمان ته عدالت نافرمانی کوي یا خالص کافر ته ویل شي خو بهر المعمولی نافرمانی یا غټه نافرمانی دا اول درجه ده د الله د نافرمانی یو سره مؤمن متقی هم کې دی شي خو هغه نه فسق هم سرزت کېدل شي صحیح ده لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سباب المسلم فسوق مسلم د کنزله کول دا فسق ده وقتاله کفرا او مړ کول دا کفر ده همدارنګه ګیره خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فسق ده وغیرہ دا ول ګناهونه چې کم دي دا فسق شو او کفر د الله تعالی د ذات نه انکار کول یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نه انکار کول یا د آخرت نه انکار کول یا د قران نه انکار کول یا د فرشتو نه انکار کول یا د دې ټولو نه انکار کول یا بدی کې یو شی نه انکار کول دا دویمه درجه دریمه درجه هغه دا چې هغه ته طغیانی وای طغیانی مطلب دا دی چې خپلم نه منما بل مجبوروم په نه منلو باندې خپلم نه منم یعنی الله ذات نه منم نعوذ بالله یا د الله تعالی یو نه منم یا رسول الله نه منم یا دغه قانون نه منم یا دغه نظام نه منم او تا مجبور او ما چې نه وکړي نو د دې د طغیانی د دې صفت سره اټول نه لوی متصف چې کوم دی هغه شیطان دی لکه چې خپل انکار وکړي د سجدې نه او انسانان می سره د سجدې نه د الله تعالی د عبادت کولونه نو دا ټول نه لوی دی خدا طغیان د طاغوت د غلفظ په قرآنی کریم کې اته ځای استعمال شوی 8 دفعه استعمال شوی 8 دفعه او دا 8 دفعه چې کله تاسو وګورئ نو په دې کې دا الله تعالی د شیطان د پیریانو نه او د انسانانو نه او د انساني نظام د چلونکو د لپاره الله تعالی استعمال کړي وخت موږ سره کم نه کړی دا ته ولا ما تاسو ته تفصیل بیان کړی وې سورته بقره د 256 257 د کم چې تاسو اورئ د دې آیتونو کې یعنی 256 او 257 کې سورته النساء په 51 کې او 60 کې او 76 کې 50 60 76 یعنی یو 50 نه یو 50 شپتم او شپږ او یایم پدې کې تاغوت ذکر دی او سورته مائده شپتم 60 مائده 60 شپتم 60 نمبر آیات او سورته نحل 36 نمبر آیات 36 او سورته زمر 17 نمبر آیات 17 سورته زمر 17 پدې کې الله تعالی د تاغوت ذکر کړی تاغوت څوک ته معنی تاسو د شوره چونکه اوس ته توجه وکړئ نن درس ګورئ د ابتدای ډیره زیاته اهمه ده ډیره زیاته اهم ده او خاص کر سوره بقره د اخیره حصہ کدا موږ الله تعالی زموږ د تصور زموږ د عقیده د دې د غسمه درست شو کنه مثلا دا درست شو تاسو خپل منځونو مازم بیا وګورئ تاسو د خپل کتاب مازم بیا وګورئ تاسو خپل د عبادتو مازم بیا وګورئ او چې دا درست نه وي نو اندوستړه خدای ناراض هغه مثال به در باندې فټوي لکه چې الله توحید نشته نو ته عبادت کې وړو عبادت قبلي کې نه بیا او چې دا برابر دی نو بیا هغه ډیره بهترینه ده چونکه په سورته په دې آیت الکرسی کې الله تعالی خپل لویواله او خودو داغه وحدانیت داغه طاقت تاسو ورغو څومره چې الله ماته توفیق راکړو څومره چې ما بیان کړل شو عمر تاسو ورغو اوس هغه سره په مقابله کې بالکل د الله په مقابله کې الله تعالی تابوت بیان کړي ان یو زما الله وای چې حی او قیوم یما علی او عظیم ما د پر اسمانونو زمکه کې چې سړي دا ټول دي زه خبر یما علم ما سره ده وغیرہ وغیرہ اختیار ما سره ده نیولی ما دي د هرڅ او دې مقابله کې تا د پر یو بل ذات ته اول حقیقت شیطان بیا غنورستو هغه انسانان چې تا مجبورئی په خپل ځان ته عبادت کول باندې تا مجبورئی خپل ځان ته تابعداري کول باندې عبادت مراد تاسو په ذهن کې به فورن مونږ راشي دا فورن مونږ مراواله عبادت تابعداري ته ویل کیږي اطاعت ته ویل کیږي عاجزي ته ویل کیږي نو چې کله ته د الله په مقابله کې د بل چا تابعداري کوي او د الله حیثیت پیژندل دي نو ممکن نه ده چې ته د بل چا تابعداري وکړل شي کچېره ته هغه پیژندلې وي او کدا هغه پیژندلې وي هغه بیا قوت ته او ک ملک ته او ک شخص ته ک سربراہ ده او ک قوت ته ورسره او ک ټوپک ته ورسره او ک هر شي ممکن نه ده ځکه چې هغه سره ډیر زیات زور چې راشي ډیر زیات زور راشي نو دومره براشي چې تانه وساو باسي اول خدا ساو بستلم د الله په اختیار کې له ما فی السماوات و ما فی الارض دا هغه په خپل اختیار کې نشي کوله دا الله سره دی خو کدا ته الله خو خوا او دا ته اوته نو ته الله ته ورغلی بیا
بیا هم دا هغه یعنی هغه په خپل مقصد کې نشي کامیابیدلې او تا خپل مقصد باندې نشي ناکامولې ځکه چې تا الله پیژندلې دي او ته الله ته ورغلې د الله تعالی غلو انعامات د الله تعالی غ خوشحالي د الله تعالی رضامندیا غ تا د پاره شو نو تا نه پښتنه کومه چې کدا موجوده قوتونه انتهایی زورور دي او د دې زورورتیا تا ته په مرګ باندې تمامېږي نو ستاد هغه مرد کامیابی دی او کدا د ناکامی ده دا د خوشحالي ده او کدا د خفګان ده نو تا د پاره دا غي زور لا ده خود خوشحالي خبره ده او دا غي زور نشته نو دا آزمائش ده او دا آزمائش په دنیا کې ده څومره چې ته آزمائش کې دومره مشکل کې څومره چې آزمائش ختم شي دومره مشکل ختم شي بیا دومره مشکل هغه چې آزمائش ختم شو نو دا د الله حیثیت پیژندلو د پاره اوس الله تعالی د طاغوت خبره کوي چې زما قانون په مقابله کې کده بل چا قانون او نه منو معنی د دې آیات هم دکره یعنی چا چې انکار وکړو او من یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله او ایمان راوړ په الله تعالی باندې فقد استمسك فقط په تحقیق سره استمسك نیول ته ویل کیږي د کلک کړه بالعروه کړي والوثقا هغه مضبوطه لا نشته انفصام شلدل لهدا هغه کړي د پاره د هر طاغوت په مقابله کې چې تا الله خبره اومنله نو تا هغه کړي تلاش واچو چې هغه بشلیږي نه او د الله په مقابله کې چې د هر طاغوت ولا کړي ته تلاش واچو دا ته اخرت ته نشي رسولای مرته دې رسوي شي خو تاسو سره قبر کې ملګرتیا نشي کوی تاسو سره قیامت کې ملګرتیا نشي کوی تا د الله تعالی هغه جنتونو انعامونو ته نشي رسولای دې مقابله کې کتا د الله ته د کړي تلاش واچو نو اوس لکه بیا توجه وکړئ دا ټوله دنیا زمونږ د اوسنۍ دنیا دا په عمر باندې تاسو تقسیم کړئ ډیر زیات عمر زمونږ مثلا 100 کاله ده چې ډیر زیات سینر سبا د 100 کالو ډیر کم ملاوي 120 ته 50 ته بهرال 200 واچوي ډیر زیات عمر زمونږ 200 کال پدې کې 15 اولنی وباسا او اخرنی وباسا ستنه خوب وباسا او غیره او غیره ته کټرا کوټ کینو ډیر کم تعداد پاتې کی خو بهرال موږ به د 200 بیا واچو اوس تلاړي قبر تلاړي نو قبر اندازه ولګوا چې دنیا آباد شوه ده ان آدم علی السلام راغله ده نو د قبر عمر شروع شوه اوس په دې دغه عمر لاند شوه لانه ده او موږ چې پیدا شوی چې کم قبرونه موږ لیدلی دغه عمر لا جاری ده او موږ لیدلی دي چې موږ لکونو خلک ولیدل چې د دنیا د ژوندۍ ختم شول او قبر تلاړ نو دویمه ژوندۍ د قبر ده اوس تاسو اندازه ولګوي قبر موږ څومره عمر واچو مثلا موږ باقی زرکاله واچو دا زرکاله واچو د 200 کالو په مقابله کې 1000 سال یو سړی 200 کال یو ځای کې تیری هغه ځان د پاره څنګه تیارې کوي او داغه مقابله کې اوخيار سړی غته چې چرته 1000 سال تیری هغه ځان د پاره تیارې بیا غنه رسو قیامت ته قیامت باندې کې الله تعالی دوا ځای کې الله تعالی فرمایي یو ځای کې 1000 سنتین ده یو ځای کې 50000 سنتین ده 50000 سال هغه به دینه لوی وګړه دورانیه بیا غنه بعد جنت ته یا دوزخ ته لازم جهنم نه بچ کی نو هغه به نه ختمې دن کی دورانیه ده نو دا ټوله تر جمع کا یعنی د جنت او د قبر او د قبر او د قیامت او د جنت او بیا د دنیا سره ورکا دنیا سره لکو ګوره زرمنا موازنه یو کده ده نو تر په د دنیا ژوندۍ کې چې د طاغوت نه انکار وکي دا 100 سالم نه کیږي عموما طاغوت سره مقابله عموما چې حالات مطابق راځي دا چې یو کال بدرې کال یا لس کال پوری وي دغه حالات الله تعالی بدل کی دومره الله نه وګدای چې به اثر ته نشي رسولای دومره الله نه ودای نو دومره کی الله تعالی صرف دغه وخت کې کتا د هغه طاغوت نه انکار وکړو او د الله پر صحیح باندې دلاس ولګاو نو بس تا د پاره د باقی ژوندۍ دا کوم چې نه ختمېدونکې ژوندۍ ده د دې لپاره بیا کمیدل نشته دي د دې لپاره بیا شلیدل نشته نو اوس تاسو اورئ د دې معنی فمن یکفر نو څوک چې انکار وکي بالطاغوت د طاغوت نه ويؤمن او هغه ایمان راوړي بالله تعالی تعالی باندې فقط بس په تحقیق سره استمسکا هغه اونی ولا بالعروه الوثقا هغه کړي مضبوطه لن فصام لها نشتدي شلیدل هغه د پاره ماتدل هغه د پاره والله الا تعالی یسمیع اوریدون کړي علیم او په هده اوس دا طاغوت شو دا موږ پیژاندو او الله دې دا تعارف موږ ته ملاو شو د دوړو صفاتونه څه دي یا د دوړو منلو فائدې څه دي هغه وسواوره الله چې دې ولیو دوست دی کارساز دی ولی هغه دوست ویل کیږي چې سرپرستی کوي او ضرورتونه پوره کوي دستا او تا ورته لاس ور کړی وي د ضرورتو پوره کولو لپاره ولیو دا دوست دی
الذين داغو کسانو آمنو چې ایمان راوړي یخرجهم راوباسي اغوي من الظلمات د تیارونا ال النور رڼاتا. الله خدا سے ذات ده چې الله د تیارونا رڼا تراو بستل کوي. دادا سے بادشاہ ده او پادشول دا طاغوت دغه مورا. والذین هغه کسان کفروا چې کافران دي اولیاءهم دوستان د اغي الطاغوت د شیطانان دي نافرمان دي. هغه څوک چې خپل توغید هغه او دا معنا نه کړي. دا تاسو ابن کثیر وګورئ قرطبی وګورئ امام شافعی مفتی شفیع تفسیر تاسو وګورئ وغیرہ دا ټول هم د کمانه کړي. هغه حکمران هغه نظام هغه قانون چې هغه ته د الله د قانون په مقابله کې خپل قانون ته تسلیمي مجبورای دي د تطابق وایي. دې د تطابق وایي کدا سړی دی او کدا قانون دی او کدا نظام دی او که هر څه نوم تخپل او تور کوا بیا. اوس دلته یو بلغ نقطه غم اوساتای یاد د آیات بیا وګورئ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات دا جمع ده راوباسي الله تعالی د تیارونا ان الى النور رڼا طرف تا. والذین کفروا کم چې کافران دي اولیاءهم جمع صيغه دوستان د دې طاغوت دي. معلوم شو چې دا طاغوت یو نه ده دغه جلاو ته جمع صيغه ور کړی دا یو نه ده. اوس دلک په خپل معاشري کې راځه مګه بلې خپل معاشري کې مثلا یو سړی قبر پرست ہے نو هغه د کم قبر خبره مانی هغه د پاره یو نه دی. یو به د سیړي بابا یو به د لیوانی بابا یو به د بچو ولای یو به د تنگدستی ولای یو به د لیلا مجنون کسی وغیرہ وغیرہ هغه د پاره وداسي او دا نه ختمېدون کې یو سلسله به دا روانه دا ختمېږي نه دغه چې اولیاء او متعبود جمع د ډیری خامخه یو خو بیا کې دی نشي. او کده د لپاره حکمرانی ده نو کله به د یو حکمران نه یری هغه ختم شي بیا به بلی صدر په خپل ځای کې وي گورنر په خپل ځای کې وي ای سی ډی سی په خپل ځای کې وي او وغیرہ وغیرہ دا نه ختمېدونکې سلسله دا به بل روانه دا به د پر نو دا د الله تعالی په مقابله کې طاغوت دا یو دین یو کې دین شي یو ممکن نه ده. نو د ډیرو د دې مثال الله تعالی په سورته حج کې ډیر بهترین ور کړی دی چې هغه سړی چې هغه یو رب عبادت کوي او د مقابله کې هغه سړی چې هغه ځان لپاره ډیر مشاران نیولې دي نو دا بهتر دی او کدا بهتر دی. ابر ادي تاسو به خپل ځای کې وګورئ. یو اشاره ده. دویمه اشاره ده چې یخرجونهم من النور الى الظلمات او یخرجهم من الظلمات الى النور. د ظلمات وړو ځای کې الله تعالی دا جمع څنګه استعمال کړی دا دا جمع ده. تیاری شرک تیار ده بدعات تیار ده گناهونه تیار ده کفر تیار ده منافقت تیار ده يهوديت تیار ده وغیرہ 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 او نور دای کې یو د اسلام ده دای کې یو د اسلام ده. نو دا تا د یو اسلام نه راو باسي او چې کله د اسلام نه راوړی نو په دې مختلفو تیارو کې به ورنه نه باسي او دې مقابله کې الله تعالی دې ټول تیارو نه راو باسي او ویرانه ته برابرای هغه د واحد څخه ده. اوس تاسو بیا واوري معنی نو دې ډول شنو د توجه کې بیا د معنی واوري. الله ولی الذین دوست دغه خلکو امنو چې ایمان راوړي وي یخرجهم دو راوباسي من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته. والذین وکسان کفروا چې کافران دي اولیاءهم دوستان دا غي ملګری دا غوي الطاغوت شیطانان دي. یخرجونهم روباسی دوی من النور درنانا الى الظلمات تیارو طرف تا اولئک هم دغه کسان اصحاب النار دا ملګری د اور دی هم دوی به فيها په دې اور کې خالدون همیشه بوي. دا نور د پاره سورته مائده آیت نمبر 15 او 16 سورته مائده آیت نمبر 15 او 14 15 او 16 د مایدی باغه کې الله تعالی قران ته نور ویلي دي نو د الله تاثر ولی قران ته دراولي او دې به قران نو باسي به دې بل تفصیل ده دومره هم سره وخت نشته کنه د قران کې ټوله رڼا موجوده ده او د قران نه چې وری مخ وړي دا تیاری ټوله علم ترى اوس د دې پورې دا خبره پس خطه توجه کینن ګور ډېر اهم ترين درس ده او ډېر ایسه خو تیر شو تاسو دارو درخواست کوم چې 2 بجې ته ځان رسوي کله ډېر اهم خبره تیر شي. اوس الله تعالی د دې تواغیت او د دې طاغوت عملی نمونه خي یعنی الله خپل تعارف وکړو بیا الله تعالی طاغوت تعارف وکړو بیا د خپل کردار خودو
به د طاغوت کردار وخدو اوس الله تعالی د دې تواغیتو عملی نمونه خجدا څنګه د نمونه د دې چرته دا څوک دي نو سی وګورئ الم ترى آیاتان دي کتی دي ال الذي اغسری طرف ته حاج چې جګړه وکړه ابراهیم علیہ السلام سره فی ربه داغه د رب مبارکی چې رب د ربوبیت چاته حاصل دی رب څوک دی یعنی پروردگار څوک دی اختیار بچا سره وی حاکمیت اقتدار اعلی لکه موږ ځان د لپاره مختلف ربوبیت کلمګه د زموږ سیاست نه ربوبیت جوړ کو کلمګه ملوکیت ته ربوبیت درجه ورکو ناغه هم د سي جګړه واغ سره هم ابراهيم عليه السلام دغه خبره کوله چې د دې ځمکې د نظام د چلولو اختیار د الله ته حاصل دی د نظام الله را لګل دی هم دغه قائمي هغه ولې چې دا بنئ دا زماوي ناغه الله تعالی جو کوي اوس مثال بیانوي اندا چې عطا هو ورکړیو هغه ته الله ولا تعالی الملک بادشاہي ان اتاه الله الملك زکه چې ورکړیو الله تعالی هغه ته بادشاہي اظهار کلا قال چې اولی ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ان رب زما الذي غزات ربي الذي رب زما غزات يحيي چې ژوند کول کوي و يميت او مړ کول کوي جګړه پڅره جګړه پدینه چې رب اسمانونو کې شته دی او کنيشته جګړه پدې ده چې کم مالک چې د مرګ ژوند کوي هغه مالک ته اختیار د ځمکې د نظام د چلولو حاصل دی هغه نه علاوه بل چاته دغه اختیار حاصل نه ربوبیت درجه باغی ته حاصلای ربوبیت درجه باغی حاصلای ناغه باره کې فرمایي چې زما رب ان زبداغه خبره زکه منما قانون بداغه زکه نافذي قانون بداغه زکه چې هغه مرګ ژوند دغه پلاس کې دی قال اولد بادشاہ نمرود دا نمرودو قال اولی اغا انا زچیما اوحی زجوند کول کوما و امیت او زهم مر کول کوما کده دی واقع تاسو تفصیل ګورئ نو سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 نا 72 پوری به تاسو وګورئ سورۃ انبیاء 51 نمبر نا 72 نمبر پوری سورۃ انبیاء 250 نوالا تر 2 ایم پوری په دې کې تفصیل موجود ده 51 نا 72 پوری ټول تفصیل سره کې کیسه د نمرود او د ابراهيم عليه السلام دغه مناظره قال اولد بادشاہ انا ذچما اوحي ذجوند کول کوما و امید او زمر کول کوما چنانچہ یو سړی باندې پانسی حکم شو غیره واست پری خودو او یو سړی آزاد ګرځیدو غیره واست عمل کو چې دا ګوري ما وکړه ډېر به وقوفو قال اولی ابراهيم عليه السلام خو پوښو چې دا په دې دلیل باندې خدا خبره ونه شو الله دې اور کمکل سره ناغه په بل دلیل را پیش کایو فإن الله بس بشکل تعالی یاتی راخجی بالشمس نور لرا رازی نور سره لفظی معنی دا سیده یاتی بالشمس رازی نور سره خدا خو لفظی معنی خو حق نه ده کید محاوره او دا په عربی کې خپل یو قاعده ده او موږ ته خو پویدل دي نو راوړي الله تعالی راخجی الله تعالی نور من المشرق د مشرقنا فاتي بها تراوخ جو اغا من المغرب د مغربنا فبهتا نو حیران اوس پریشان شو سرگردان شو حیران شو الذي اغسړه کفر چې هغه کافر وو انغه حیران شو دا څنګه سوال وکړو چې زما رب دې طرف نه ورسترګه خېجې دې طرف نه راخېجو پته به ولګي والله ولا تعالی لا يهدي لار نخي القوم الظالمين هغه قوم ظالمانو ته نو دا طاغوت وو دا نمرود طاغوت وو او دې اشاره الله تعالی دا ثابت کړه چې کم بادشاہ تا ته د انور سترګه د دې طرف نه خجولې نشي دغه عبادت بنه کوي هغه عبادت بنه کوي او یا کلذي هغه سړی مره چې هغه تیر شو علی قريه په یو کلی باندې وهیا او هغه کله خاویه پریوته او علی عروشها په خپل چتونو باندې د دې نه څه مراد ده نتا سو لیدلې ده لکه دا زموږ د کچګړې کیمپ دینه چې کله افغانستان مهاجرین لاړل نو چتونه متونه د هات سیوران کړل نو دینه مراد دغه سګدې ته مراد یعنی د دیوالونو یا نشانات پاتې وي او چتونه سره د کله وران شوی دې ته ویل کی چاغه چتونه پسمه کې پراتی قال اولی د سړی ان یحیی څنګه بشوندې کیدا هذه داخله الله ولا تعالی بعد موتها ورست د کلی د ختمې دونه د دې مرګ نه د دړنګې دونه دا الله تعالی جنگ کې شوی او دا اشاره شاید عزیر علیہ السلام او یا شاید بل یو پیغمبرو خبر الله تعالی د غنوم ذکر کړي نه او اصل کې مراد الله تعالی د نوم ذکر کول دي اصل مراد په دې خبره باندې پویول دي
فاماته بس مرکلو الله تعالی مرکلو اغا الله ولا تعالی فاماته الله بس الله تعالی مرکو اغا 100 عام کالونا 100 عام سل کالا ثم بیا بعثه اغشمن دیکلو قال نو ولدتا کم لبث ثمر مدد تیرکړه دلته یو قاعده تاسو واورئ ځکه چې مکه ابراهيم عليه السلام قاعده مرادي یو د تجربه یو د مشاهده په دې کې فرق دی بیل به استبارل خو یو ځدان پویوما او یو تاسو د قران کریم خیمه او تا پویوما نو پکار دی چې ستا پوی نه زما پوی زیاتوي په دې قران کریم باندې نو الګا ممکن ده چې ته پویږي الګا ممکن ده چې خپل نه پویګم تاسو څومره پوی کما او زه څومره پویما چې څومره پویما غومره به پویولې شم چې دوی شی یا د یو آیات یا د ټکی معنا ماته نه راځي نو پتا ته څه خیمه هم دارنګي د سمخ کیسه ما مقابله کې بل یو عالم دی هغه مقابله کې بل عالم دی هغه مقابله کې بل لوی عالمان دي وسم شتادي الحمدلله مخکم تیر شي دي داغه هغه درجه ده خو یو درجه د پیغمبر ده یو درجه د پیغمبر ده او پیغمبر د خلقو ته د الله تعالی وحدانیت او دغه طاقت د جنت او د دوزخ کیسي واقعي د دې خودل دي نو پکار دا او دا د عقل تقاضا هم دا او دا د انصاف تقاضا هم دا چې دا تان ډیر عملی طور باندې پدې باندې پوي نو چې هغه کله راشي برنا او الله ورته خودلی وی نو تا د هغه بیان په هغه طریقې سره چې تا نه لیدلی هغه یو ښه طریقې سره الله حق ادا کولای شي چې هغه عملی طور باندې نمونه لیدلی چنانچه هم دا وجوا چې آدم علی السلام تعالی جنت په خپل او خود چي دا او د شیطان کردار دی ورته او خود چي دا چې دا راشي او موږ ته او خای چې دا غسی کیږي بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی په اسمانونو باندې وګرځاو د جنت هغه کیفیت یې مرته خود د جهنم کیفیت یې مو خود د ګناګار او سزاګانی ور باندې الله تعالی په سترګو ولیدي چې داسې دي څنګه هغه بیان کوونکې او اخر بیان کوونکې دی صلی الله علیه و آله وسلم نو دی وجنه الله تعالی دغه عملی تجربه وکړه او مشاهده وکړه چې هغه موږ ته دغه خودلو کې هغه قوت پیدا وشي لکه کله چې ته په یو شی پوېږي نو ستاسو بیان طاقت به وي چې کله ته خپل یقین برابر نه وي نو بیا به بیان قوت پیږي چې ستاسو بیان قوت برابر وي اومدارنګي د دې ځکه د پیغمبر یادنه ورسره یو وخت کسی نوري دي نو دیته الله تعالی د مرګ او د ژوند او د مرګ نه ورسره بیا ژوند کېولو دا کیفیت الله تعالی مشاهده کولای چې وګوري چې ستاسو په بیان کې قوت پیدا وشي او د باندې پوه شو د خلق خیر طریقې سره پوي کړل شي دا حیثیت د پیغمبرانو هغه بنیاد باندې الله ورته دا خودل نو د ایسل کاله مړکو چې سل کاله تیر کړل نو را پاتې نو الله پښتنه وکړه څومره مده دې تیر کړه نو دا ورته وویلی د پیغمبر قال اویلی د لبث ما مده تیر کړه ان زو دوما زوما یومن یورزا او بعد یوم یا څه صد ورځنا دغه چې ماسپخینو د شوه او ما ذکر ټیم چې را پاتې وای بدا یو ګټه دوه به متیر کړی ځنه ورځم تیر کړی قال اویلی الله تعالی بل کې لبث تا مده تیر کړه 100 عام سل کاله دې تیر کړل او فنظر اسوغرا الى طعامك اقبل خوراک تا وشرابك او خپل سخاک چیزونو تا لم يتسنى چاغا سخاشي وینه دي يتسنى لم يتغير رنگ او خوند دواړي بدل کړی نه دي او ګره موږ حالت کې څنګه ترکاری چې دا راغسته و مثلا دال ساګر ته چیو او مکه سیدی چې څنګه تارا وړي سل کاله نه بعد هم او دې مقابله کې وانظر وګوره الى حمارك هغه خپل خرته اسوارلی ته چې کومه ځای راغله و ولنجعلک او دا موږ دې لپاره کو ولی او دې لپاره نجعل چې موږ کو کاتا ولنجعلک او دې لپاره چې موږ جوړ کو تا آیت النخا للناس خلق لپاره وانظر وګوره الى العظام د اډو کو تا دغه چې خر بالکل دا اډو کې هم رزه شي او دې مقابله کې ترکاری او مغه رنګ تازه پراته کم شي چې زر خرابیدون کې او هغه الله تعالی ختم کړ اي اخبات کړو صحیح سالم او کم شي چې زر نو ختمیدون کې هغه الله تعالی د سخر داسې ختم کړو دا ډول الله تعالی خدای چې دا سکو ما اصل کې او دا ټول تشریح د آیت الکرسی ګوري تو چې آیت الکرسی باندې پښوي نو دا ټول تشریح ده چې الله یې کوي نو به داسې کولای شي او چې الله نه غواړي هیڅوک داسې نشي کولای سل کله به څنګه ترکاری ژوندۍ ساتي او سل کله به بعد به یو سړی څنګه را پاتای بیا او هغه بیا په دې نه پويږي چې ما سل کله تیر کړی په دې هم نه پوښوي حیرانی خبره کوم ده
دا د الله تعالی غ تفصيلات چې الله تعالی بیانوي او مقابله کې الله تعالی طاغوت بیانوي چې هغه دغه سره اوس تاسو واوري بیا وانظر اوغرا الى حمارک خپل خر طرف ته ولنجعلک او دې لپاره چې موږ جوړ کوتا آیتن نشانه للناس خلقو د پاره وانظر اوغرا الى العصام د اډو کوتا د خر اډو کوتا کیف څنګه ننشزها مونږ را جمع کودا یو بل سره تړو ډاچا څنګه جوړو بیل بیل پراته دي خاورې ریشوي دي دا اوس ګوره چې موږ څنګه را جوړو ثم بیا نکسوها اغوند موږ اغه تا لحمن غخا او بیا هغه باندې موږ غوخه څنګه چړاو دا د اوس ګوره تماشا کوا فلما به هر کلا تبین چې خارش له اغتا قال اولد اعلم زبوه شوما ان الله بشکل تعالی على كل شيء قدير بارجبان قادر ده نو ایمان وو خو مشاهده نه و تجربه نه و عملی طور باندې لیدلی نه ودا او چې ویلیدل نو کیفیت اسمدام سړي ځین کې دا لدی چې مال کتلی وای دا څنګه کی حالانکه موږ ډیر شونه داسې کویګو چې دا په دې طریقې جوړیږي په چې کله لکه مثلا موږ ماچس راوړو دا ماچس موږ خپویګو چې دې کې فلانه دي سلفر دی او دا شونه دي چې دا سی وی لګي دا ور اخلي په چې کارخانه ته لاړ شو زموږ دا پایشي چې ویګو دا څنګه جوړي دا چې مکس کوي دا څومره مکس کوي دا څنګه جوړیږي وغیرہ نو هم دا غرانګي دا الله د کارخانو نه هغه ځان خبرول دي د پاره چې خلکو ته هم نشانه جوړ شي او بیان کی قوت پیدا وشي بیا الله فرمایي بل کیسه الله کوي وای ظهر کلا قال چې ویلی ابراهیم علیہ السلام رب اعظم رب ارینی اخیماتا کیف څنګه تحیی الموتى تجوان دی کوي مړی مطلب خو ته مړی څنګه ژوند دی کوي قال ویلی الله تعالی اولم تؤمن آیتا یقین نشته په دې خبره چې مړی ژوند دی کومه نو دا خبره دی بنیاد باندې الله تعالی نه کوي چې کنه هغه یقین نو او یا دې بنیاد باندې چې کنه ابراهیم علیہ السلام یقین نو نه خپل جواب ورکړي جواب بس دې جواب دی قال اولی ابراهیم علیہ السلام بلا ولنا ولكن او لیکن ليطمئن دې لپاره چې اطمینان حاصل کی قلبی زمازړه ته اطمینان ملوشي ز نور زما علم کې اضافه وشي قال ان اولی الله تعالی فخذن انسا اربعه ثلور من الطير ذ مرغاننا فسرهن د ډېر وسیمانه ده لګیو ګټو د ډېر وسیمانه ده بس شو فسرهن اما معنا دا چې دا بلد کې خپل ځان سره خو چې کم کیفیت د ابراهیم علی السلام د مرغانو نو د دې معنا چې څومره موږ استادانو نزد کړی دا یا څومره تفصیلی لیکل دي نو دې معنا دا چې وینسا به بلد کا به مړی کا به خپل کې چکنی دي جوړه کا چخپی دي کا وې ټکوراسي او بیا د دینه بعد دا څلور حصے بیا تقسیم کا نو چې کله وټکې ګډې وړې کې چکنی دي جوړه کې نو مرغه اعضاء به ترې شي بنیاندل چې کوم مرغه کم سره دي او بیا په دیو یو غره باندې کېدا او بیا دې ته وای چې راشي نو دا ټوله برازي تا دا ټوله برازي هم دک کرانګي دا انسانان دي کدا هر څه په وشي دا هر څومره ګډوډ شي دا هر څومره زمکه خاوري ریږي خو چې اورته وایم چې راشي راپاتې نو دا بند کرانګي راځي نو دې کیفیت هغه مشاهده وا هغه طرف ته اشاره ده او بیا بعضی مفسرینو دغه څلور مرغانو هغه یو تعویلم کړی دی خدا تعویل دی دا ضروری نه ده ګوره تعویل نه مراد ده ممکن ده دا صحیح ممکن ده لکه غوایی چې دا یو مرغه چې کومو دا تاوسو او دا خوبصورت مرغه ده او د خپل خوبصورتي باندې ده غاوره هم کبرومي پکې او دویم مرغو چرګ بانګي نر چرګ نه دغه چې بده کې د شهوت غلبه او دامو او دریم چې کومو دا کارغو او دا حریص ته او ګنده شونه باندې خله لګي او حلال او حرام ته نه ګوري هر شي خوري حریص ته په خوا خوراک کړي او تلورما کوتره وا کبوتر چې دې غافل وي ودوی خبر بنوي چې شاهین پیرا چې نستر کې پټي کی نو برنه هغه په حمله وکي نو بس وایخلی نو دا څلور مختلف صفاتونه څلور مختلف صفاتونه نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا روایت ته چې دا څلور مرغان په دې بنیاد باندې وو چې کچیر یو سړی دا څلور خواهشاتو باندې خپې کیدی اې دې هغه شهوت مړ کی خپل داغه تابعداري ونه کی هغه خپل غرور ختم کی او غاوره نشي مغرور نشي تکبر ختم شي او هغه حریص نشي حلال او حرامو کی تمیزو کی هر څه باندې خلل نه لګي او هغه غفلت نه ځان بیدار کی نو دته د ابراهیم علی السلام وتی اطمینان الله تعالی ورکی
د ابراهيم عليه السلام اطمینان ورکی او اطمینان سره پاره ده الله لا اله الا هو الحي القيوم ان شاء الله یو د بل کار ساز مددگار نشته کچری دا صفاتونه چا کې پیدا وشي الله دې موږ ته هم هغه علم راکړي چې کوم زموږ ایمان د پاره کافی ده نو الله فرمایي النساء تلور مرغان فسرهن بیا بلدکا او مړیکا او وی ټکوا چخبی تکړه الیک خپل ځان طرف ته ثم بیا اجعل اغکیدا على كل جبل فهر يغربان دي منهن اغینا جزءا یو برخه یو حصہ جز د کل بدل دی لکه دا پین دی دا کل دی ټول پین دی او دینم اثر لري کو دا جز شو دا جزءا بخپل د دې دلیل وو چې دا مرغانو نه یو جز رواقله نو ټول مرغ خو نشي کېږي بعض خلکو دا صرف بلادو سره تعلق دی نه د مرغانو یو حصہ د هر مرغنه یو حصہ رواقله نو ظاهره د لپاره مت ضروری دی هغه لپاره بیا ګډوډول ضروری دي نو دا دې دلیل دی چې دا مرغان مړکړي او بیا ټکول شي ثم بیا ادعوهن بیا راوغړه اغي आवाज ورکا اغي تا یاتینک راضی بتا تا سعین پمنډا وعلم او پوهشا ان الله چې بشکل تعالی عزیز ذرور ده حکیم خاوند حکمت ولده الله تعالی ذرور ده خاوند حکمت ده والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها